بسم الله الرحمن الرحیم ان ابراهیم بشک ابراهیم علیہ السلام کانو امتا قانتا پخپل ذات کی او جماعت تابدار لله الله حنیفا چی مایلو د حق نه باطل نه حق تا ولم یک من المشرکین نو د شرکون کنا شاکر لانعمه د الله شکر گزارو اجتباه الله پاک ورا کړو وحداه او لاري وتخولوا الى صراط مستقيم لا رنيغا وآتيناه في الدنيا حسنا او دنیا کې ولهم عزت ور کړو وانه في الاخره او په اخرت کې بل من الصالحين هم د نیکانو نه. ثم اوحینا الیک بیا منگا وحی اکڑا حضور تا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا چی تم تابع شد دین د ابراہیم علیہ السلام چی مائلو د باطل نا حق تا چی سوچا مومنو وما کان من المشرکین نو د شرک انکنا انما جعل الصبت على الذين اختلفوا فيه بشک گرزولی و منگا رز د خالی امتحان په هغه کسانو باندې چې اغي پکې اختلاف کړو وان ربک لیحکم بینهم یوم القیامه بشک رب ساجد فیصله به وکړي د اغي په منځ کې په ورځ د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون په هغه مسلو کې چې اختلاف پکې کړو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة بلنو کا دعوت ورکا د الله لاری طرف تا ډیر په عقل سرا ډیر په نصیحت سرا او په خپل طریقه سرا وجادلهم بالتي هي احسن او بحث پکې او په خپل طریقه ان ربک بشک رب ساجد هو اعلم بمن ضل عن سبيله اخپو ید په هغه چا چې لار ته روکه شوې ده وهو اعلم بالمهتدین او هغه خپو ید په لار موندونکو باندې وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به او کتا ته څوک تکلیف ورسینو بدلته والا څومره تکلیف رسول دی ولا ان صبرتم او کته صبر کی په تکلیف باندې اے پیغمبر علیہ السلام له خیر للصابرین نو صبر ډیر غوړه سیز دی واصبر صبر کوا وما صبرك الا بالله صبر د الله صفت دی ولا تحزن عليهم مخفقه په کفار باندې ولا تك في ضيق مما يمكرون او مسنه انغوا د دې په منسوبو ان الله بشک الله مع الذين بلګری د هغه کسانو د اتقوا چې فرهزګار دي والذین هم محسنون او نیکوکار دي. الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اغا په خپل ذات کې یو جماعتو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د یو پورا ډلې برابر سړیو امتن دا راځي د غنې د پاره چې موږ ته پارټي وایو نو پارټي ته عربی کې امت وایي او د ابراهیم علیه السلام په باره کې د امت لفظ راوړل دلته کې پاغه کې د ټولو خلکو اغا صفات راوړي ځنې بنده داسي چې پاغه کې د ډیرو خلکو خوبي ځنې بنده داسي چې پاک یو خوبي او ځنې بنده کې ګڼې خوبي الله پاک بکې د ګڼ خلکو خوبی را جمع کړي هغه یو کس کې ګڼې کوالټي نو د ابراهیم علیه السلام په باره کې الله پاک وی ابراهیم علیه السلام هغه انسانو چې هغه کې په یو انسان کې الله پاک غونډې خوبی را جمع کړي وي الله پاک وی پیغمبر علیه السلام قانتا وجه سوا د دې دوره خوبود را جمع کېدو وجه سوا ځکه چې هغه د الله تابعدارو د الله پاک ار یو حکم به منو عن منو په هغه کې به د ځان نه نخري نه کولې په هغه کې به د ځان نه شمولیت نه کو دا به پکې نه کول چې دا زما د پاره خدي دا خندي او د دې نه ماته فایده را د دې نه نقصان دی. الله پاک وی لله حنیفا او خاص الله تمایلو د الله پاک ذات سره مینه او د الله پاک د ذات نه علاوه د هغه هیڅ سره مینه نه و. یو ورځ ابراهیم علیه السلام خپل
ګډو بیزو ته ناستو ګډې بیزې سرولې دا ګډې بیزې سرول یعنی سکار کول دا د انبیاو سنت دي نو په هغه پټي کې لرې نه چې کوم دی نو یو اواز پې ولګېدو د درېیمې کلمې سبحان الله والحمد لله دا د الله پاک د صفاتو نه ډکه کلمه ده سبحان الله والحمد لله پاک دی الله ثنا صفت الله لري لا اله الا الله والله اکبر نشته بل ذات خلوی الله دی لا حول ولا قوه هیچا طاقت نشته الا بالله خو بس طاقت صرف د الله دی دا د الله د صفاتو نه ډک کلمات دي دا درېیمه کلمه د دې درېیمې کلمې ذکر موږ ځکه ډېر هم کوو تبلیغي حضرات هم ډېر وایي یاره د درېیمې کلمې ذکر او ښي طرف ته تلل ځکه چې دا درېیمه کلمه دی کې د الله صفات ډېر دي د لرې نه ولا اواز راته چې د درېیمې کلمې ذکر چا کوو ډېر په ښکلی اواز یې کوو ابراهیم علیه السلام په هغه اواز پسې روان شو یو هلک دی چې هغه کلمه وایي ابراهیم علیه السلام ورته وی یاره دا ته بیا ووایه هغه ورته وی لومبي ځل باندې خو ما په خپله خوښه باندې ووایي اوس راته ته وایې چې ووایه نو که دا غواګانې دې راکې نو وبې وم دته ابراهیم علیه السلام ورته وی صحیح ده به دا ټولې غواګانې در کوم یو پیری راته بیا ووایه هغه بیا په ښکلی اواز باندې ووایي ابراهیم علیه السلام ورته وی یاره یو پیری راته بیا ووایه هغه ورته وی که دا ګډې دې راکې نو او ورته وی دا ګډې مې درکړې ویې وایه راته ورته بیا ووایي په درېیمه پیره ورته وی بیا راته ووایه ښکلې را باندې ولګېده ورته وی که دا بیزې دې راکې نو او ورته وی دا بیزې مې هم درکړې په څلورمه پیره ورته وی بیا ووایه هغه ورته وی غواګانې دې راکړې ګډې دې راکړې بیزې دې راکړې اوس تا سره څه پاتې شو او زه خو هسې نه وم هغه ورته وی تا ته به راځې د یو مزدور ضرورت نه ده به در څوک سره دا دوره ډېر بس زه به دې مزدور شم که نه بس زه به دې مزدور شم ووایه بیا هغه ورته وی زه د الله فرشته یم الله دې لره لېږلی یم چې د فرشتو په دې خبره باندې جګړه وه چې خدای پاکه تا خو ورته خلیل ویلي دي خو تا په امتحان نه دی راوستی او الله پاک وایي چې ما خو د هغه قدم قدم امتحان کړی دی ورته مې وغورځو په هغې خوشحاله په لاره راته ظالم بادشاه ته نه بیبي ونیسله امتحان پرې راغی په هغې خوشحاله د سلو کالو په عمر کې مې وله زوی ورکو ورته مې وی دا زوی دی بوزه او په صحرا کې پرېږده په صفا مروه کې پرېږده په هغې خوشحاله چې د هلته نه یې راوسه دوره موده پس لاړم ما ورته یې لالېږه په هغې خوشحاله نو په دا خبره هغه ته څه ده خو فرشتو بیا هم ووي چې نه نو زه الله راولېږلم چې ځه امتحان یې واله بس دا ټول هر څه ستا شو در دی الله نور هم درکړي بس دا صرف ستا یو امتحان الله پاک وایي لله حنیفه هغه مایلو د باطل نه حق ته ولم یکو من المشرکین مشرک نه صرف یو خبره په دې مشرک کې راته کوم ولې به دې وي چې مشرک وو ابراهیم علیه السلام ته به دې مشرک ولې وي مشرکان ځکه چې دی به وی ابراهیم علیه السلام په لاس کې دا غشي او د ابراهیم علیه السلام په لاس کې دا تسبیح دا مونږ لیدلی دي چې د ابراهیم علیه السلام بت به چې کوم دی نو هغه په بیت الله شریف کې پروت و او په یو لاس کې غش و په یو لاس کې چې کوم دی نو دغه وه دا تسبیح وي مونږ خو د هغه په لار روان یو د الله پاک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولم یکو من المشرکین هغه مشرک نه و په دې کې مونږ خبره کړې وه چې چونکې مشران هغه خبره خپلو کشرانو ته وایي نه نو په دې وجه باندې چې په هغې باندې لږ وخت واوړي نو هغه کشرانو نه چې کوم دی نو د هغې نه بیا هغه خپل مشران او هغه رشتې هېرې شي لکه څنګه چې یو عامه خبره ده چې مور چې کوم دی نو خپلو بچو ته د ماما صفت کوي د خپل ورور صفت ورته کوي مور سره چې بچي کېږي دی ورته ماما دې داسې ماما دې داسې ماما دې داسې بیا وړو ته چې کوم دی نو خپل تراړو د سړي زوی نه ښکاري هغې اړو تره پېژني نه حالانکې د ټولو د سیوا قربانۍ تره ورکوي تره ورسره او د هغې مینه ماما سره ډېري بس هر وخت ماما کر رواني ولې په غوږونو کې چې ولا کم یو څیز انسان لکې نه و که هغه بالغ دی که نابالغه دی د هغې په باره کې سوچ کوي نو دی ولا د شیطان ولا په دماغو کې دا خبره وروستنو خلکو لکېنوله چې بهي دا خو چې کوم دی نو مشرو خلکو نه ورته پته نه وه لګېدلې چې ابراهیم علیه السلام سره دا غشي او دا تسبیح څه کوي
او شیطان ول ذهن کې دا کینول چې دا خو چې کم دینو دا د طریقه ده په غشو باندې چې کم دینو خپل قسمت معلومول او دا تسبیح دا د ورد دی او د سجده کول دا د الله د خوشاله نه خدا بس ای بو ته سجده کول نه ای بو دا مشرک نه ابراهیم علیه السلام خلکو ته ویلو چې ما ته سجده کوي حالانکه دا و د شیطان دواړه کړیو چې لاول نه وته وی ودرېږي چې داغه تاسو سره ډېره مینه ده نو چې دا هغه شکل دله جوړ کړم به ودا په یو لاس کې چې کم دینو غشي ورکړو په یو لاس کې ودا تسبیح ورکړي نو دی به چتتلو نو غشي به وښتو نو په غشي باندې راوخه ته ښه کار دی نو غلاله بدلنو به وي نه اجازه ده په پردي فصل بورل او کچری مونږ لبمتلو او باغی باندې براله چې ښه کار نه دی وی الله پاک چې نن مونږ مکوي او دا ابراهیم علیه السلام وی دا ابراهیم علیه السلام طریقه ده الله وینا ولم یکو من المشرکین شاکرا لانعمه هغه د الله پاک په انعامات شکر گزارو اجتباه وهداه الى صراط مستقیم الله غوړه کړي والله وتعالى رخول ونیغا واتیناه فی الدنیا حسنه وانه فی الاخره لمن الصالحین په دنیا کې د نیکانو نو په آخرت کې به په نیکانو خلقو کې نو ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفه فدی وجه حضور مونږ ته تم وحی وکړه چې تم د ابراهیم علیه السلام د دین تابع شه تم د ابراهیم علیه السلام په دین پسې شه تم د ابراهیم علیه السلام په مذهب روان شه ځکه چې د الله خو هو ما کان من المشرکین الله بیا وی اگر شرکون کې نو یعنی دا شرک چې کوم دی دا د ټولو نه لوی ګناه ده الله وی اریو بخم خو شرک نه بخما انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه بشکه د امتحان ذریعہ ګرځولې او مونږ رز د خالی په هغه کسانو چې پکې اختلاف کړو و ان ربک لیحکم بینهم یوم القیامه الله پاک به پرز د قیامت فیصله وکي فيه كانوا فيه يختلفون چې په کومه خبره کې اختلاف کوو یو وړه خبره پدې کې دا و چې دی به د خالی د رز خوم د ابراهیم علیه السلام رز ده نو چې تاسو وایي مونږ د دین د ابراهیم علیه السلام تابع یو نو په کار خدا رچ تاسو د خالی د رضی عبادت کولی تاسو د جمعې د رضی ول عبادت کوي مشرکانو به ابراهیم علیه السلام هم د خالی پر رضبانه د الله عبادت کړي نو دا غي وت الله جواب وکړو چې دا خبره دي د ځان نه جوړ کړي د خالی رض ډیر روستو راغلی دا هغه د ابراهیم علیه السلام په کړوسو کې چې کم دینو يهودا راغلی دی د موسی علیه السلام راغلی دی او د خالی رض داګي د پاره چې کم دینو الله پاک هغه مقرر کړی دا او الله نه مقرر کړی الله چې کوم دین موسی علیه السلام قوم ته هم د جمعې ورځ را لېږلې وه ورته ویلي که د جمعې ورځ ستاسو خوښوي دا د الله له طرف نه ده او که نه تاسو ځان له بله ورځ خوښوئ نو هغوی ځان له د خالي ورځ خوښه کړه د الله پاک د طرف نه را لېږلې شوې ورځ هغوی وانغسته چې هغه جمعه وه بیا چې کله د عیسی علیه السلام راغی نو الله ورله د جمعې ورځ ورکړه وې تاسو ته اجازت دی که تاسو د جمعې نه علاوه بله ورځ خوښوئ هغې د اتوار خوښه کړه او امت محمدي ته چې کله الله پاک د جمعې ورځ ورکړه بس دوی هم دا خوښه کړه دا د الله هم خوښه وه او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم خوښه کړه نو په دې وجه الله د دې حفاظت وکړو هغې د دې دپاره بختور وګرځوله او د هغې دپاره د خالي او د اتوار په ورځې کې الله پاک امتحانات راوستو الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د خالی ورځ چې کومه ده دا ابراهیم علیه السلام نه مقرر کړی دا هغې ځان باندې په خپله باندې مقرر کړې وه مسلط کړې وه ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه پس پیغمبر علیه السلام ورته دې له دعوت ورکا په حکمت سره حکمت څه ته وایي هوښیارتیا ته عقل ته وایي والموعظة په نصیحت سره الحسنه چې هغه نصیحت ښکلي وجادلهم بالتي هي احسن او بحث سره وکړه په ښکلې طریقه د درې خلکو دپاره درې قسمه خبره الله پاک وکړه چې کله پیغمبر علیه السلام ته د امیانو سره خبره کوي د عوامو سره خبره کوي امیان مونږ ځکه وایو چې امیان مونږ پیژنو د امیانو نه مقصد عوام دي چې هغه د هغې پټکي نه والي هغې دوره علم نه کړي بس هغې د الله په لاره باندې پوهېږي مسلمانانی او خپل 24 غنټې زندگی په تیرول شي ګرچې نن سبا زمونږ ډېر مسلمانان داسې دي چې هغوی دومره څه نه دي زده کړي 24 غنټې زندگی په تیروي د دې هارون الرشید بادشاه د زمانې نه لږ غونده کې مخکې جلال الدین رومي صاحب خپل کتاب کې وړه غونته ښکلې خبره لیکلې ده هغه وایي یو سړی و هغه وخت کې د علم ډېر زیات قدر و حافظ و او عالم و
نه هغه ته نوکري نه میلاوېده څه ورسره وونه چېرته نوکري ورته میلاو شي مدرسه کې چې ته داخل شي یا امام شي نو وي د هغه ځای چې کوم بادشاه و نو هغه له هغه لړو ورته خپل عرض روان دی که چېره زما چې کوم دی نو دغه نشته دی نوکري مې نشته بېروزګار یم کور مې دی بچي مې دي نو هغه وله خط ورکړو ورته یې وایي زما دا خط واله مهر یې بې ورته ولګو او دا د خپلې صوبې ګورنر له اوسه او به تاله نوکري درکړي هغه سړي خط را واغسته را روان شي پټکي یې والی و خو ښکلی طالب سړی و نو چې په لاره راته نو خلکو یو کټ ایښی و مړی و پکې خلک ورته چاپېره ناست یعنی دا د دین نه لرېوالی صرف د اوس نه نه دی دا د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د زمانې نه پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د ټولو نه ښکلې زمانه زما ده بیا د هغې نه پس او بیا د هغې نه پس د هغې نه پس به بیا فساد شروع شي یعنې د صحابو دور به ښکلي زما دور ښکلی دی د صحابو دور به ښکلي او چا چې صحابه لیدلي دي د هغې نه پس چې کوم خلک دی نه هغې ته به بیا ای به د دین نه لري نو د دې نه تپوس وکړو چېرې دا کټ مو څه ته ایښی دی هغې ورته وایي دا زمونږ یو ورور بایي دی وفات شوی دی خو په مونږ کې څوک نشته چې جنازه وکړي مونږ د جنازې چل نه راځي یعنې مونږ به په اسان حساب کتاب کې داسې ووایو چې لکه زمونږ د دور چې څه کسان داسې دي چې هغوی په جنازه نه پوهېږي هغوی له جنازه نه ورځي اکثر جنازې ته اودس هم نه کوي او که اودس ورته وکړي نو هغوی ته دا پته نه وي چې جنازه کې څو فرض دي څو واجب دي زه ورته اکثر لګیا یم کله ناکله چې موقع میلاو شي زه ورته وایم ګورې په دې کې دا قیام فرض دی دو فرض دي په جنازه کې یو ودرېدل په ناسته جنازه نه کېږي ځکه چې په بیمار سړي جنازه شته نه په معذوره سړي جنازه شته نه دا د روغو کار دی نو یو قیام او یو الله اکبر دا پکې واجب دي چې موږ ورته فرض وایو موږ چې کوم دی نو ګورې یو دا کمیرې په موږ کې چې موږ چې الله اکبر امام ووایي نو لکه د مونځ په شانتې موږ سبق خو شروع کړو خو الله اکبر ورسره نه وایو د دې نه بغیر ګورې جنازه نه کېږي دا په دې کې چې دا کومو دعاګانې دي دا دعاګانې سنت دي دعاګانې که ستا نه پاتې شوي هېڅ مسله نشته یو سړی راغی او امام یو طرف ته سلام جار باسلی دی او بل طرف ته نه جار باسلی ډېرې څلور پیرې الله اکبر یې ووایي او هغه سره د سلام جار باسي جنازې پوره وشوه پوره ثواب ورته میلاو شو ځکه دا دعاګانې دي کې سنت دي فرض په دې کې یو قیام دی او یو په دې کې الله اکبر دي بس چې دا دوه کارونه دې پکې وکړه بس دا جنازه ستا وشوه بس هغه ورته وایي بس جنازه به ولې زه وکړم بس جنازې یې وله وکړه هغې ورته وایي چې موږ له خو د قبر ته د کوزولو چلم نه ور راځي قبر ته به یې څنګه کوزو بس هغه ورته وایي قبر ته به یې همدلې زه کوز کړم قبر ته یې کوز کړو روان شه ته چې کله کلي ته ورسېده د ګورنر صاحب ګیټ له ورغې نو چې جیب ته یې لاس په جیب کې کاغذ نه کاغذ مې کوم ځای وغورځو اوس که زه هغه ته هر څومره منت زاري کوم زه ورته هم چې زه ګورنر صاحب رالېږلی ابو تا سره څه ثبوت دی تا خو ضرور زه نه پېژنم نو خط خو ضروري دی او د ګورنر خط و معمولي خط خو نه و د بادشاه خط و ګورنر ته هفته پکې ووړې ده د ده ذهن ته خبره نه راتله چې کوم ځای رانه پاتې شي هفته پس ورته یاد شي چې اوهو اچھا ته ما نه قبر کې پرېوتی پس کلي ته واپس راغی هغې ته یې ویې جلال الدین رومي صاحب وایي هغې ته یې ووایي چېرې دغه چل شوی دی که تاسو مهرباني وکړه هغې ورته تا زموږ په مړي باندې جنازه کړې ده قبر ته دې کوز کړی دی بلکل موږ به یې دوباره راوباسو نو یې تبې یې کوله وکړې نو چې څنګه تبې یې کوله وکړې د خپل خط خو راواغسته خو یو بل کار ته دې حیرانه شي چې د هغه قبر نه د مشک او د عنبر خوشبویه را شروع شوې په هغه تبې یې لرکولو باندې او بل هفته پکې اورېدلې وه او هغه کفن هم اکه شانتې و او هغه مړی چې کوم دی هم اکه شانتې و پوس و کنی هفته کې خو بس د هغه کار خراب شوي بیا دې اریان شه خو استاد جي اوس که عام سړی خو به وي چې بس دا بهي شهید دی دعا به یې ورته کړې وه خو استاد جي چې بهي دلته څه عمل دی تبې پې بندې کړې راغی کلي کې تپوس وکړه یوه ته دا خو عام سړی و بس کله به یې مونځ کوو کله به یې مونځ نه کوو کله به یې په ټایم کوو کله به یې بې ټایمه کوو قرآن مجید یې نه ویلې بس دغه کلمې یې زده وو دغه چې کوم دی نو د مونځ سبق یې زده او هغه د مونځ سبق هم زمونږ چې کوم دی نو هغه یو پیره شیخ ادریس صاحب وي زمونږ سبق هم زمونږ د خلکو اکثر داسې زده وي چې وي زه یو کلي ته تللی وم نو وی یو کس په باره کې راته چا ووایي چېرې دا بابا چې کوم دی حاجي صاحب دې 200 رکعته نفل کوي د ماسپښین نه تر مازدیګره پورې ما وی چېرې دا خو ډېر زبردست کار دی چې دا څنګه سړی دا خو حافظ هم نشي کولی 200 رکعته نفل دی کوي د ماسپښین نه تر مازدیګر ترمنځ ریشا وي چې زه په تماشه شوم نو واقعي چې هغه وکړو 200 رکعته نفل یې وکړو خو یې چرګ بس ټونګې وهي بس ویې کړه وایي د پس ما ورته ووایي چې یاره حاجي صاحب زبردست کار خو دې وکړو خدا راته ووایه
صرف ته ماته دا الحمد واوروه دا ته بس کوي چې په قل هو الحمد یې کومه که نه بس موږ د استاد دا ویلي دي چې بای نه په قل هو الحمد کې وایي ما ورته وایي چې دی ماته یو پیره ووایي چې دا ستا څنګه زبان دی بس وی بابا ودرېدو او بس وی نیت یې وتړوي چې الله اکبر قل هو الحمد الله اکبر قل هو الحمد الله اکبر قل هو الحمد وی صرف دا ټکي به وي الله اکبر قل هو الحمد وی ما ورته چې بابا ته خو دا ترتیب هم غلط وی الحمد مخکې دی قل هو وروسته وایي چې بس مولیانو راته دغه شانتې ښولې دي نو بس قل هو والحمد راته خل چې په قل هو الحمد باندې نه پل کوي بس په قل هو الحمد یې زه کوم کنه ما ورته وایي چې اوهو دا خو تاله زر رکاته پکار دي 200 رکاته نه دي پکار یعنی زمونږ چې کوم دی نو مونږ بعضې خلک نن سبا خو علم ډېر ښکلی شو ډېر سیوا شو بعضې خلک داسې دی چې هغوی پکې دام چې دی قل هو الحمد نه مقصد څه دی نو لکه نن سبا خامخا تفصیل بیانول پکار چې بھائی زه دا لفظ ومه الحمد نه مقصد ړونډه الحمد د ولد والینه مینه پورې د قل هو نه مقصد لم یکن له کفوا احد پورې ده نه هغه وی هغوی وی چې بس خو دغه شانتې سړی ونه وي ما بیا راته یو کس وی چې یو دوه رکعاتو یو دوه کسان دي چې هغوی سره به ناسته پاسته وي ما د هغوی نه هم تپوس کوي هغوی راته هم ووایي چې دا خو عام سړی وي جومات ته لاړم کوم جومات کې به یې مونځ کوو نو یو مشر سړی و د هغه نه مې تپوس وکړو نو بیا هغه وایي چې جي د دې دا خبره صحیح ده نور خو پکې مونږ څه نه ولیدلي خو یو عمل پکې و قرآن یې نه ویلی د مونځ سبق یې زده و مونځ یې زده و نو چې رابغې مونځ بیا وکړو نو قرآن مجید بیا راواغستو نو دوړي موړي به ته وسرنډلې کولو به کو نو ار یو لین ته بسم الله الرحمن الرحیم وی به سره ګوته ګرځوله نو که به رکوع وي که به دوه رکوع وي که به سفاره وي ار یو ته به بسم الله الرحمن الرحیم وي او چې بیا به چې کله کېښود ټپ به کو نو به چې ما زره دې خبرې تصدیق کوم چې دا قرآن حق کتاب دی او دا په آخري پیغمبر نازل شوی دی وی ما ورته وی چې دا مشک او عنبر دا کمال دا د دې دی چې دا را روان دي چې د ګر چې کوم دی نو د خپلو مشرانو د کمزورو په وجه قرآن خو نه دی ویلی خو د قرآن سره مینه وه بسم الله الرحمن الرحیم به وي او صرف پلین به ګرځوله او اخره کې به دا خبره کوله چې زه تصدیق کوم د الله پاک وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دې له بلنه ورکړه خو په داسې طریقه باندې چې کومه د عوامو طریقې نه عوامو له د هغې په طریقه باندې هغه څه طریقه ده بالحکمت په هوښیارتیا او په عقل باندې چې د هغوی ذهن څنګه خبره علي دویمه والموعظة الحسنة دا موعظة الحسنة دا د عالمانو دپاره ده چې عالمانو سره د چیړ راشي نو هغوی سره په ثبوت خبره وکړه هغوی ته نصیحت وکړه هغوی ته حدیث ووایه قرآن ورته ووایه د اولیاو خبره ورته وکړه نو د هغوی مسله به په دې حل کېږي وجادلهم بالتي هي احسن او د جادل نه مقصد مناظره ده چې بیا د تخکرور مولیان را مخې ته شي چې هغوی وي نه بای موږ دا نه منو سره خبره غلطه را نو هغوی سره بیا په ثبوت باندې او هغوی سره بیا په ښکاره دلیل باندې خبره وکړه چې هغه دلیل د قرآن او د حدیث نه علاوه نور د هېڅ نه وي د هېڅ او هغوی ته ووایه چې موږ په دې باندې به خبره کوو د قرآن او حدیث نه به خبره کوو په دې کې به د ځان نه خبرې نه کوو نو دا درېیمه طریقه بیا د ښکرورو مولیانو دپاره ده چې هغوی د خپلې نه نه وړي او په خپله غلطه باندې ټینګي نو هغوی سره بیا وجادلهم د جدال نه مقصد دی جادل ویلی شي پهلوان ته یعنی بیا ورسره کبډ وکړه بیا ورسره پهلواني وکړه شا وله ولګوه نو هغه د شا لګولو دپاره د دې به یو ښکلې معنی زمونږ چې کوم دی نو شیخ الحدیث حضرت مولانا اسرائیل صاحب کوله هغه به وي چې کله چې کوم دی نو تا ته مخې ته مشر کس راشي نو هغه سره موعظة الحسنه هغه سره چې کوم دی نو په دلایلو خبره وکړه او چې کله تعالی ځوان سړی راشي د خپلې نه نه وړي نو هغه سره ګرم شه او هغه سره په ګرمۍ باندې خبره وکړه هغه له ثبوت په ګرمۍ باندې ورکړه ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین او الله پاک هغه عالم دی په هغه چا باندې چې د لارې نه ښویېدلی دی چې څوک په سمه لار دی وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به او که څوک تا سره زیاتي وکړي نو هم اد کوم زیاتي ورسره وکړه څومره چې تا سره کړی دی وان عاقبتم که څوک تا سره زیاتي وکړي ظلم د سره وکړي نو فعاقبوا د هغه نه بدل واله بمثل ما عوقبتم به هغه عمره چې څومره تا سره کړی دی دا آیات دا د احد د صحابو مبارک راغلی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حمزه رضی الله تعالی عنه ولید چې داغه مسله شوی و چې داغه زړی بار رئیسته
د هغه پوزه یې کټ کړې وه، د هغه سترګې ایستې وې، د هغه غوږونه یې چې کوم دي نو کټ کړي وو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د یو حمزه په بدل کې به زه د اویاو کسانو سره دا چل کوم. الله پاک ورته حکم راولېږو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټیک ده، خو ولئن صبرتم نو لهو خیر للصابرین، که چېرې تا صبر وکړو نو دا صبر د صبر کوونکو دپاره ډېر اعلی څیز دی. او واصبر او صبر کوه، وما صبرک الا بالله، ځکه چې دا صبر د الله ر طرف نه دی، د دې توفیق د الله ر طرف نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بس زه صبر کوم. او زمونږ مفسرین وایي د دې نه مقصد څه دی چې لکه څنګه ما په دې مخکنۍ خبره کې تاسو ته خبره وکړه چې دا څه خبره دا د مشرانو دپاره ده، څه د کشرانو دپاره ده. نو ای مشره ته صبر وکړه، یو زیاتې وشو نو د مشرانو سره صبر ښایېږي. او ای کشره تل غونته کې راګرم شه، یو څپېړه دوتې وباسه چې بیا داسې نه کي. ما فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، څومره زیاتې چې سره کړی دی نو کشر له پکار دی چې دی لږ راګرم شي، د خپل زیاتي بدل والي چې هغه سړي سره لږ ډېر احساسي او د سړي زوی ترې جوړ شي. واصبر، صبر کوه، وما صبرک الا بالله، صبر د الله صفت او توفیق دی. ولا تحزن علیهم، حضور په دې خفه کېږه مه چې دوی ولې نصیحت نه هلي. ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، او د دې په دې منصوبو جوړولو باندې هم سینه مه تنګوه، دوی تا سره هېڅ هم نشي کولی. ان الله مع الذین اتقوا، ځکه چې الله ملګری د پرهېزګارانو دی. څوک چې د الله لارې سره الله پاک د هغوی سره، والذین هم محسنون، او الله د نیکوکارو خلکو ملګری دی. نو په نیکوکارو باندې ګر چې امتحانات راځي خو فتح او غلبه د هغوی. بسم الله الرحمن الرحیم. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا، بېشکه ابراهیم علیه السلام په خپل ذات کې یو جماعت و چې تابعدار د الله چې مایل او د باطل نه حق ته. ولم یکن من المشرکین، شرک کوونکی نه و. شاکرا لانعمه، شکر ویستونکی و د انعاماتو د الله. اجتباه، الله غوره کړی، وهداه، لارې ورته ښولې وه، الی صراط مستقیم، لاره نیغه. وآتیناه فی الدنیا حسنه، په دنیا کې پې هم نیکي او عزت ورکړی. وانه فی الاخرة لمن الصالحین، په آخرت کې به هم د نیکو کارونه وي. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، حضور بیا موږ تا ته وحی وکړه چې تم تابع شه د دین د ابراهیم علیه السلام. وما کان من المشرکین، چې نو د شرک کوونکو نه. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه، بېشکه ګرځولې وه موږ ورځ د خالي امتحان په هغه کسانو کې چې اختلاف یې پکې کړی و. وان ربک لیحکم بینهم یوم القیامة، بېشکه رب ستا به فیصله وکړي په دې کې په ورځ د قیامت. فیما کانوا فیه یختلفون، په هغه مسلو کې چې اختلاف یې و پکې. ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه، بلنه وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله لارې ته په هوښیارتیا سره او په ښکلې نصایحو سره. وجادلهم بالتي هي احسن، او بحث وکړه دوی سره په دلایلو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله، بېشکه رب ستا ښه پوهه دی په هغه چا باندې چې لار ترې ورکه شوې ده. وهو اعلم بالمهتدین، او هغه ښه عالم دی په لارموندونکو باندې. وان عاقبتم، او که چېرې دوی تاسو سره زیاتې وکړو، فعاقبو، نو تاسو ورسره وکړئ بدلتې والې بمثل ما عوقبتم به، خو چې څومره زیاتې تاسو سره کړي سیواوالې ورسره مه کوئ. ولئن صبرتم، که چېرې تاسو صبر وکړو، لهو خیر للصابرین، نو دا ډېر صبر ډېر غوره دی دپاره د صبر کوونکو. واصبر، حضور ته صبر کوه. وما صبرک الا بالله، او توفیق د صبر د الله په لاس کې دی. ولا تحزن علیهم، خفه کېږه مه په دوی باندې. ولا تکو فی ضیق، او ته مه تنګوه سینه خپله مما یمکرون، د دوی په مکرونو او منصوبو باندې. ان الله، بېشک الله مع الذین، د هغه خلکو ملګری دی اتقوا چې پرهېزګاري کوونکي دي. والذین هم محسنون، او هغه کسان چې نیکوکار دي.